بسم الله الرحمن الرحیم. د مونځ اسباق مونږ شروع کړي دي او هغې کې باب طهارت مونږ وویلو او باب استنجا او اوس باب الوضو مونږ شروع کړی دی. په هغې کې مونږ د اودس فرایض، سنت، مستحبات دا مونږ وویلل. نن به انشاءالله مونږ د اودس ماتونکي شیزونه او د اودس مکروهات ما تاسو ته پهله ویلو، ناخوښه، ناپسندیده. د اودس ماتونکي شیزونه قاعده: د بدن نجس شیز وتل یا د هغې دپاره سبب جوړېدل، یعنی د بدن نجس نه څه شیز وتل یا د هغې دپاره څه سبب جوړېدل. نجس شیز لکه وینه، امتیازې، نور څه وغیره، او سبب لکه هوا وتل، خوب، لیونتوب وغیره. تفصیل: کوم شیزونه سره چې اودس ماتیږي هغه اته دي. هغه اته دي. اول: تش امتیازې، ډک امتیازې یا دواړو لارو نه بل یو شیز وتل. مراد څه دی؟ کې بیماریانې راځي، که د سړو وي او که د ښځو وي. لیکور یا د ښځو ده او جریان د سړو دی، بیا ښځو هغه کې حیض دی، نفاس دی وغیره. دې کې منیم راځي د وتل. بیا په دویم نمبر باندې ریح یعنی هوا وتل. په دریم نمبر باندې د بدن د کوم ځای نه وینه یا پیپ وغیره وتل او بیدل. څلورم: په ډکه خوله قی کول یعنی الټیانې. پنځم: سملاسټو سره یا ډډې لګولو سره اوده کېدل. شپږم: بیمارۍ یا بلې څه وجې سره بېهوشه کېدل. اووم: مجنون یا لیونی کېدل. اتم: مونځ کې به پړک پړک سره خندا کول. دلته دا یو څو مسلې دي، دا یې زده کړئ. د اته ماڼۍ خو یاد کړل چې دې سره اودس ماتیږي، خو دې کې د بدن نه وینه وتل. دلته یو مسلې زده کړئ. یو کس ته ځان وګورئ او معمولي څه اینې شو، خو اینه یعنې بې نه شو، یعنې توی ترېنه نه شوه، نو اودس نه ماتیږي. یو دا مسله چې اینه بېږي دی ده. بل دلته وایي په ډکه خوله کې کول. زمونږ فیلډ حکمت او میډیکل سره دی، نو دې وجې نه دلته یو مسلې ځکه اکثر کسان موږ له داسې راشي یا تپوس کوي. اکثر ما نه په مدرسه کې تپوس کوي چې یاره ډاکټر صاحب یا حکیم صاحب دلته اکثر موږ له یاره خولې له داسې ترخې اوبه راځي او هغه بیا معمولي دونه وي چې هغه د الټۍ شکل ورته ویلی شو، الټۍ خو نه وي. نو بیا موږ اړه کې شک چې بیا دوباره موږ اودس وکړو. نو دلته مسلې زده کړئ دې سره اودس نه ماتیږي چې تر څو پورې الټۍ نه دي کړي. دا معمولي هغه تیزابیت شانتې وي، د دې معدې د خوراک نالۍ وي، دا هغې وجې نه وي. دې سره د اودس سره تعلق نشته. بله دلته دا مسله مې زده کړئ، وایي سملاسټو سره یا ډډې لګولو سره. دلته چې دی د دې نه مراد دا دی یو سړی اوس داسې ناست دی، ډډې نه ده لګولې. اکثر زه د خپل تبلیغي ملګري یادوم، دوی اکثر داسې بیان ته ناست وي. نو یاد ساتئ داسې وخت کې د دې اودس نه ماتیږي، ځکه چې خو دې ډډه نه ده لګولې. بل دا دي چې سترګې پټې کړې وي، نو دا د دې صرف د سترګې او دا دماغ چې دی دا صرف په سکون کې وي، نور جسم چې دی دا په حرکت کې وي. دا ځان پوه کړئ. دا چې کله ډډه ولګي بیا د دې جسم هم سکون کې شي. نو دلته دا مسلې ده کې اودس نه ماتیږي. بیا وایي بیماري یا بلې څه وجې سره بېهوشه کېدل. دې کې اکثر د مرګي مریضان وي یا بعضې سړی داسې وي چې هغه کمزوری وي، نو هغه راپرېوځي، دې سره هم چې دی نو اودس ماتیږي. او مونځ کې په پړک پړک خندا کول، نو خندا هم دا په درې قسم باندې ده. یو ته تبسم وایي، یو ته ضحک وایي، او دریم ته دا په بړک بړک سره خندل. نو دا تبسم چې دی نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړی ده. دا داسې ده لکه سړی چې داسې په خندا شي نو د دواړو د مخونو سره داسې کوتې شانتې راځي، دې ته تبسم وایي. او ضحک چې دی دې کې
دې کې دا سړی داسې مطلب خاندي کله چې دا اواز صرف په غوږونو سره اوري دونه، او دا چې په هغه باندې قهقها ورته وایي دریم نمبر، نو دا چې دی دا منه راغلی ده چې مطلب بیا پوره دا خبره خلک اوري. اوس لاندې سبق ته به راشو د اودس مکروهات. اودس کې څونه مکروهات دي؟ نو هغه 9 دي. یعنی هغه کارونه چې اودس خو ورسره نه ماتیږي لیکن داسې کولو سره ګناه کیږي یا ثواب کمیږي. دا ما تاسو ته مکروه قسمونه ویلو. مکروه د مکروه ده، د مکروه جمع ده کې بیا تنزیهي دی او بیا تحریمي دی. نو دې کې هغه دغه یو قسم دی. دې کې اولنی دا دی په ناپاکه ځای باندې اودس کول. دا ښه خبره نه ده. ښي لاس سره پوزه صفا کول دویم نمبر، دا هم ښه خبره نه ده. په اودس کې دریم نمبر په اودس کې دنیوي خبرې کول. اکثر خلک دا کېږي، دا غلطۍ کمې شته. څلورم نمبر د سنت نه خلاف اودس کول. د سنت نه خلاف مطلب دا څه ګډ وډ اودس کول. یو خو هغه خیال دی نه، هغه بېله خبره. خو که خیال دی وي او ګډ وډ کې لاسونه دې وینځل، د خولې په ځای دې پوزه کې واچولې بیا دې ورپسې خوله کې واچولې، نو دا نه ده. اودس کېږي خو دا ده چې ثواب کې کمی راځي. د ترتیب وغیره خیال نه ساتل، په ترتیب سره نه کې، ګډ وډ کې. او اوبه د ضرورت نه زیاتې لګول. یعنی اوبه مطلب یو لوټه تله پکار دی، دا دې پسې 2 لوټې علي. یا اکثر د اوبو خو دونه نقصان کېږي په دې هغه کې د بمبه چې لګېدلې وي بس ښه په مزو. بیا خو ګرمیانو کې خو تباهي ده. اووم نمبر باندې په اندامو باندې زور سره اوبه اچول. لکه دونه ته تیز اوبه اچوي چې خوا کې یو ملګری د هغې هم د هغې هغه د اوبو هغه څاڅکي کې ورځي، نو دې نه لږ احتیاط کول پکار دي. اتم د دریو نه زیات ځلې وینځل. یعنی یو اندام چې دی سنت طریقه هم ده، دا به 3 ځلې وینځي، د هغې نه چې زیات دې وینځي دا ښه خبره نه ده. او نهم ګس لاس سره یا خپه مخکې وینځل. ګس لاس یا خپه مخکې وینځل، یعنی ګس لاس مخکې وینځي یا خپه چې ده نو دا مخکې وینځي ګس لاس، نو دا نه ده پکار. سنت طریقه ده، د هغې مطابق به تاسو دا کوئ. انشاءالله د بقیه به مونږ انشاءالله سبا که الله ته منظور وي د غسل باره کې به مونږ شروع کوو، د اودس او طهارت د استنجا. الحمدلله دا ټول مکمل شو او امید دی چې انشاءالله تاسو به پوه شئ او الله هم پوه کړه او الله دې مال هم توفیق راکړي بقیه د ویلو. او زموږ دی الله دا سبق دا څه د شفاعت ذریعه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم وګرځوي او خاتمه هم دی الله هم په دین او په ایمان سره وکړي. صدق الله العظیم.